یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشي. زمونږ هغه ملګري کوم چې زمونږ سره دي هغوی ته خو پته ده چې مونږ به انشاءالله تعالی نن د یو میلمه سره حاضرېږو، او کوم ملګري چې اوس ریډیو ته راغلي یا فیسبوک ته راځي نو هغوی ته هرکلی وایو. د فیسبوک ملګرو ته ستړي مه شي، په خیر راغلی. تاسو دا وخت اورئ د سونو اف ام یو کم 90.4 او سونو اف ام یو کم 90 سونو اف ام شپږ 90 د امن غږ ادبي نړۍ. په ادبي نړۍ کې زه یم ډاکټر عباسین یوسفزی. هیله ده چې تاسو مونږ سره یې، مونږ تاسو سره یو، او زمونږ سره چې کوم میلمه دی نو اول د هغه پیژندګلي کوو. زمونږ هغه میلمه د پښتو ادب یو پیژندلی نوم دی. زمونږ یو داسې شخصیت چې هغه په شعر او نثر دواړو کې نامه لري، په تحقیق او په تنقید کې نامه لري، په تعلیم کې نامه لري، د پښتو ژبې او ادب استاز دی. د ډېرې زمانو نه پاکستان سټډي هم ډېر ښه مضمون پاتې دی او په هغې کې هم ډېر کار کړی دی. د هغې سره سره د تحقیق او تنقید په میدان کې هم کار کړی دی. 7 کتابونه یې تر اوسه پورې چاپ دي او د دغه کتابونو په هکله ورسره هم خبرې کوو. دا شخصیت دی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب، ستاسو کوروداني درته وایو، خو د سونو اف ام پښتونخوا د ملګرو چې دا موقع یې راکړه چې ستاسو د مینوالو سره موږ یو څو خبرې وکړو او دغه یو څو لمحې د مونږ ښې تېرې شي. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریا ادا کوم او خوشحاله اوسئ. الله هم خوشحاله که. مننه. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی د پروګرام تر اخري شیبو زموږ سره دی. د 11 پورې به مونږ د دوی خبرې اورو او د هغې نه پس که تاسو څه پوښتنې لرئ، تاسو هغوی سره څه خبره شریکول غواړئ نو هغوی به زموږ سره او گپ شپ هم لګو، بیا به ادبي خبرې کوو، اول یو څو مذهبي خبرې کوو که ستاسو اجازه دي انشاءالله. پروفیسر صاحب ټول اول خو راته دا ووایه چې تاسو 7 کتابونه لیکلي دي، نو دغه کتابونو لږ غوندې تفصیل بیان کړئ، ځکه چې اورېدونکي به دا غواړي چې یاره تاثیر صاحب چې کوم ادب نه لولي نو هغوی به غواړي چې تاثیر صاحب څه لیکلي دي. ډېره زیاته مننه عباسین صاحب. زما د شاعرۍ یوه مجموعه د کنجکه په نوم چاپ ده چې په هغې کې د عشق و رومان خبرې دي، و هغه غزل، نظم، کتا، رباعي په دې باندې مشتمله ده. هغې سره سره ما د ځینې ادیبانو شاعرانو مرکې ورسره کړي دي، د هغو معلومات مې را جمع کړي دي. هغه یو کتاب چې کوم دی ما خوله په خوله خبرې په نوم باندې چاپ کړی دی، هغه چاپ شوی دی. 2م کتاب دی. 3م کتاب زما د حج سفرنامه ده چې د هغې نوم دی بختور سفر. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دا موقع ورکړي. آمین. حج لتلي وو، چونکې د شاعر بس دغه خواهش وي چې هغه په خپلو سترګو څه وویني، هغه قلمبند کړي او هغه بیا د خلکو د رهنمایۍ دپاره د کتاب په صورت کې مخې ته راوړي. نو دغه بختور سفر نه بعد بیا زما د شاعرۍ چې هغه د حمد و نعت مجموعه ده، د مشالونه په نوم باندې ده. په دې کې چې کوم دی نیم حمد دی او دا د الله تعالی په یو نوم باندې یو حمد لیکلی شوی دی. سبحان الله. د دې سره چې کوم دی بیا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صفتی نومونه دي، ذاتی نوم یې دی، په هغې باندې ما یو نعت لیکلی دی. هغه مجموعه د مشالونه په نوم باندې چاپ ده. دې پسې چې کوم دی د ما بیا یو کتاب دی چې هغې ته د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب، دا هم چاپ شوی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی د ما د پی ایچ ډي مقاله ده د ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې، نو هغه کتاب هم مارکیټ ته راغلی دی، چاپ شوی دی. او اوس یو کتاب زما چاپ شوی دی، خیبر ادب یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه. د دې نه علاوه دا خو چاپ کتابونه دي، 7 کتابونه دي، انشاءالله نور هم اراده لرو وخت په وخت به چاپ شي، زما سره موجود دي او دا شغل دی جاری دی. جی مننه. پروفیسر صاحب یقینا چې تاسو کار کوئ، لګیا یې، اوس هم ډېر کار په پایپ لاین کې دی. خو دا د چې نن مونږ په کومه موقع راغلي یو، نو چونکې د روژې مبارکه میاشت او په دې میاشت کې مونږ عموما
غواړو چې یاره ثواب هم وګټو او کم عادتونه کم خراب عادتونه کمې کوتاهۍ کمې کمی په خلکو کې لکه عموما نشې مشې چې دا خلک پرېښودی شي په روژه کې که پرېښودل غواړي ځینې خلک یا د رحمان بابا خبره که 1000 نصیحتونه ورته وکړي چې خدای به یې لارې کړي به لار نه شي نو داسې ده چې ځینې خلک خو نه په لارې کېږي او ځینې خلک نشوله دلایل ګوري چې یاره دې کې دا خوبي ده او دا اگر چې هېڅ خوبي پکې نه وي ټول نقصان دی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې نشه به د یو ځل شرموي همداسې جی بالکل دا مطلب که څوک ځان ډېر هم بچ کړي خو آخر کې وشرموي بېشکه نو د دغې وجې نه دغه بد عادتونه چې دا لر کول نو زه چې کله سوچ کوم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مبارک چې دی هغه ته ویلی شوي دي رحمت للعالمین نو دا رحمت للعالمین ورته ولې ویلی شوي دي چې یاره په دا داسې انسان دی چې دی د ټولو انسانانو دپاره رحمت دی نو هغه کم خاصیتونه کمې خوبۍ کم کمالونه دي چې هغه د پیغمبر مبارک په ذات کې موجود دي ډېره مننه سر جي زه به ابتدا د یو څو شعرونو نه وکم ارشاد چې یو نوم په جهان خور دی محمد دی واه چې یو نوم په جهان خور دی محمد دی چې ستایلی لور په لور دی محمد دی واه او ذکر فکر یې په هر حال کې پکار دی واه ذکر فکر یې په هر حال کې پکار دی د زخمی زړونو ټکور دی محمد دی سبحان الله او کمنې د مولا داسې رضا ده واه کمنې د مولا داسې رضا ده د هر چا د سترګو تور دی محمد دی سبحان الله او په سیرت صورت خایسته دی 1000 ځلې واه واه په سیرت صورت خایسته دی 1000 ځلې په باطن کې ښکلی نور دی محمد دی نو تاسو خبره وکړه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د اسوه حسنه نو الله تعالی فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یعنی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارک چې کوم دی دا د عالمینو دپاره رحمت دی ماشاءالله او دا په دې باندې دی چې اوس علمونه هم ډیر دي او مخلوقات هم ډیر دي بېشک نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انسانانو دپاره هم رحمت دی جو د چارپایو حیوانانو دپاره هم رحمت دی د مارغانو دپاره هم رحمت دی د ونو بوټو دپاره هم رحمت دی او د جماداتو دپاره هم رحمت دی په هر صورت کې بیا که په انساني معاشره کې ګورو نو دا رحمت یو داسې سیز دی چې کله الله تعالی ستا په زړه کې د انسان د ښېګړې یوه جذبه را پیدا کړي د هغه سره د مینې یوه جذبه را پیدا شي د هغه مشکلات چې وینو ګورو د هغه د حل کولو تړپ وي پتا کې کوشش کوي چې هغه مسلې حل شي او دغه انسان چې کوم دی ښېګړې ته راشي دی د اور نه بچ شي دی د عذاب نه بچ شي په هر صورت چې کومه ده دا د انسان سره یا د مخلوقاتو سره ښېګړه وشي بېشک نو دغه فکر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک کې موجود دی او د هغې په وجه چې کوم دی دوی رحمت ګرځولی شوي دي او بیا هغه خبره ده چې دی یوازې د یو جهان نه د واړه جهانونو رحمت دی او چې څومره د کائنات وسیع دی څومره د جهانونه وسیع دي نو د هغې احاطه د انسان غوندې کمزوري بني آدم په وس کې نه ده او بیا دغه رحمت چې کوم دی دا د خاص عام دپاره دی دا مخصوص نه دی چې د دې ډلې یا د دې ټولي دپاره یا د دې فرد دپاره دی او د دې دپاره نه دی نه دا د هر چا دپاره دی په مثال په طور مونږ به واخلو کافران چونکې هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک هم دښمنانو د اسلام هم دښمنانو خو که مونږ تاسو وګورو د کافرانو سره هم د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم سلوک چې دی نو دا هم د اخلاقو مجموعه ده او د هغې دپاره څنګه رحمت جوړ شوی دی که مونږ تاسو وګورو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم طایف ته ځي هلته مشرکینو ته د اسلام دعوت ورکوي بیا هغوی چې کوم سلوک کوي هغه مونږ تاسو ته د تاریخ حصه ده ټولو ته په وړاندې دی هغې پسې ماشومان پسې کوي هغې پسې کاڼي ورئ زخمی کیږي یعنی پڼې مبارک ته یې وینې ورسیږي خو په دې حال کې هم
هغه نه طلب جبرائیل علیه کیږي السلام وایي چې سوال وکړه چې دا غر پې راواچوه. دا غر پې راواچم یا چې د سره کم ملګری دي یا هغې ته طلب کوي چې دې دپاره به دعا وکړه. خو په دې موقع هم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ما شان دا نه دی، زه رحمت را لېږلی شی، زه به دوی ته دعا کوم. نو د هدایت دعا ورته کوي او د هغې دعا نتیجه ده چې نن طایب چې کوم دی د اسلام یوه برخه ده. دغسې که مونږ وګورو غزوة الرقاع ورته وایي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه به هم تاسو لیدلي وي. د دې غزوې نه واپس راځي، د یوې ونې سوري ته کیني، توره ږدي، والته دی خوبولی شي، یو دشمن راشي، توره راواخلي، حضرت مبارک را پاسوي او هغه آواز کوي چې تاسو به اوس زما نه څوک بچ کوي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک د الله پاک د نوم اورېدو سره په هغه باندې هیبت طاري شي، توره ترې پرېوځي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راواخلي. نو بیا ورته دوی وایي چې تا به اوس څوک بچ کوي، تاسو خلاصوي. نو هغه عجز دی ځکه چې د هغه سره خو د الله سهاره هم نشته، خو په دې موقع یې معاف کړي. وایي چې زه خو خپل الله بچ کړم، تا به څوک بچ کوي که نه. نو دا سلوک دی. بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده باندې یو 80 کافر راغلل او دا اراده وه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل کړي، خو هغه گرفتار شي. چې گرفتار شي نو باوجود ګوره مونږ تاسو انساني رویې دي که داسې صورتحال سره مخ شو نو خامخا به انتقام اخلو. خو دغه قیدیان دغه چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده راغلي دي دا معاف کړی شي، دا وبخلی شي او د دې اثر دا کېږي چې هغه په اسلام کې داخلیږي، ځکه چې هغو سره حسن سلوک وشي. نو دلته ورته بیا رحمت شو. ښه قربان ابو سفیان ډېر مشهور یو صحابي دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خر مبارک هم پاتې شوی دی. د اسلام راوړو نه مخکې څو ځله هغه ګرفتار شوی دی، خو د هغو سره چې ښه سلوک شوی دی نو هغه هم په هغه وخت کې مطلب چې اسلام په دایره کې نه و داخل شوی، خو هغه معاف کړی شوی دی، هغه بخلی شوی دی. نو دلته موږ ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت مبارک کې دا خبره بار بار راځي چې د داسې خلکو یعنی دښمنان یې معاف کړي دي. بېشکه بل جی د دوی رویه چې وانو هغه د هر چا سره مثالي وه، مثالي ده جی بالکل. لکه مطلب دا دی چې د چار چاپیر کې خلکو سره هر څوک اوسېږي، یعنی خپلوان مي، عزیزان مي، نوکران مي، غلامان مي. بالکل. نو د دوی رویه چې د هر چا سره مثالي په دی و چې تر اوسه پورې خلک د هغې مثال ورکوي. لکه فرض کا د هغې چې د خپلو غلامانو سره کم محبت او کم احترام یې ورکو، د هغې کم مورال راوچت کړی و، د هغې په هکله لږ معلومات راته بالکل جی. دا د سیرت کتابونو نه مونږ باندې دا خبره واضحه کیږي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چونکې د عرب معاشره داسې وه چې شرک و هر قسم برایي وه د دوی د راتګ نه مخکې. نو په دې کې د غلامانو یو دستور و نظام هم و چې هغه به خلکو غلامان ساتل، ماشومان به و، زنانه به وې، ځوانان به و، مجبور به و. نو د هغې سره به سلوک ډېر بد کېدو، هغه به ډېر په سپکو نومونو یادولی شول، وا به رابللی شول، هغې به بېزتي وه. خو تاریخ لیکي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویه یا رحمت داسې و چې کله یې چېرته غلام چې کوم دی دا نه په نوم یاد کړی دی او نه په دا لفظ یاد کړی دی، بلکې هغوی به ورته اواز چې کولو نو یا بچی یا وروره یا کشره یا بچی زنانه دپاره. نو هغې به په دې باندې یو فخر محسوس کړو چې ګوره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر و رسول و بیا د مسلمانانو یو رهنما مونږ څومره د قدر په نوم باندې رابلي و، قدر را کوي. دغسې ابو مسعود رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، په یو وخت کې په خپل غلام باندې ډېر زور زیاتی کوي، د هغه سره ظلم کوي، د هغه سره زیاتی کوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي، هغه منې کوي او ورته وایي چې دومره زیاتی ستا په اختیار کې نشته، دا غلام چې کوم دی دا یو انسان دی او د انسان سره زیاتی چې کوم دی دا حق نه دی چې آقا یې ورسره وکړي. نو تا دا رویه چې کومه ده دا ښه نه ده، د خپل حد نه تجاوز مه کوه.
نو په هغه خبره چې کوم دی هغه ډیر زیات متاثره شي او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په موقع وایي چې ستا د حسن سلوک او ستا د خبرې په نتیجه کې دا غلام ما آزاد کړو، نن نه آزاد دی او یقینا چې دا به د ما د ظلمونو کفاره وي چې ما د دې نه مخکې کړي دي، خو د دې نه پس بس دی آزاد دی. نو لکه د غلام ته هم دا فایده ورسېده. بیا په معاشره کې نور ډېر خاص کر چې کوم د مونږ د اسلام مؤذن دی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه ده، خو په یو وخت کې هغه هم د غلامۍ ژوند تېروي او د خپل اکا په قبضه کې دی او هغه اکا د هغه سره ظلمونه کوي، قسم قسم ظلمونه په تودو شګو کې څملول، په هغې باندې توده کاڼي کې ښودل، بیا د هغه سره ظلم کول. نو دغسې په یوه شپه باندې هغه چې کوم دی په اضطراب کې دی، په تکلیف کې دی، بیمار دی، د دردونو نه تېرېږي. نو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې راغله چې یاره زه ورشم او د ده تپوس وکړم چې راغلی دی نو دی تپوس کړی دی. نو هغه ورته ویلیم دي بس نه پوهېدو ځکه چې د اسلام په دایره کې نه و چې بس ما باندې یو تکلیف دی په ما به یي ځکه چې زه به خلاصوم. نو تاسو که تپوس کویم نو د دې تپوس به ما ته څه فایده را رسیږي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته ځي، کجورې راوړي، شوده راوړي ګرم کړي، راځي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ باندې شودس کی کجورې پې خوري، ده ته بیا وایي چې تاسو آرام وکئ، ستا چې کوم کار دی ما ته وښیه. هغه ورته وایي چې یاره نن زما د میچنې کار دی، وړه کول دي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کینی میچن ته وایي او د هغه برخه کار کوي، هغه آرام کوي. سبحان الله. نو دا د شخصیت کمال دی. قربان دا عظمتونه دي. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدي صاحب، دا داسې شخصیتونه چې دي دا چېرته په تاریخ کې یو دانه پیدا کېږي. بالکل زمونږ 1,40,000 زیات او کم پیغمبران راغلي، په هغې کې دا یوه دانه ده چې هغه الله تعالی په هر څه تمام کړي دي. داسې د پروفیسر صاحب که یو نعت شریف راته ووایئ نو ډېر خوند به وکړي، ځکه چې تاسو خو نعتونه لیکلي دي او حمد و نعت داسې موضوعات دي چې دا د روژې سره ډېر نزدېکت لري. نو ډېره زیاته مننه ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوم دی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. په دې نوم باندې ما دغه نعت لیکلی، ستا انتخاب خو د الله کمال دی، ستا انتخاب خو د الله کمال دی، پاکی پیدا کړلې والله کمال دی. او د خو اخلاقو به دې څه وایمه، د خو اخلاقو به دې څه وایمه، انسانیت لره بقا کمال دی. او د سترګو تور د امینې بیبي وې، د سترګو تور د امینې بیبي وې، د زړه ټکور د عبدالله کمال دی. او چې ستا په مخ به سترګې ولګېدې، چې ستا په مخ به سترګې ولګېدې، خوښ به د زړه شوې، په رښتیا کمال دی. او په انبیاو کې ممتاز یادېږي، په انبیاو کې ممتاز یادېږي چې مرتبه لري اعلی کمال دی. او هر نامه دی په زړه ښه لګېږي، هر نامه دی په زړه ښه لګېږي، خو محمد او مصطفی کمال دی. او فضل د رب دی ته یې وایه که نه، فضل د رب دی ته یې وایه که نه، چې په درود کې شته شفا کمال دی. او چې ټول عالم لره رحمت ته منم، چې ټول عالم لره رحمت ته منم، د زخمی زړونو مسیحا کمال دی. او مقصد چې زه یو وړوکی ثناخوان تاثیره، زه یو وړوکی ثناخوان تاثیره، که مې قبوله شي ثنا کمال دی. ډېره مننه. ډېره مننه پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب. خبرې به جاري خبرې کوو انشاءالله. خو دا ده چې د نعت سعادت پکې تاسو حاصل کړو، ډېر خوند یې وکړو. نعت یو داسې د منظوم و جذبو یو داسې خراج عقیدتي چې په هغې کې د جذبو سره سره هنر هم وي او د هنر سره سره پکې تخیل هم وي. نو د دې وجې نه د خبرو نه زیات تاثیر لري. داسې د پروفیسر صاحب چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چاپیرچل کې چې څومره خلک اوسېدل، هغه که د هغه دوستانو، که خپلوانو، که عزیزانو، ایون هغه خلک چې هغه مخالفینو، تاسو ذکر هم وکړو چې یاره
دی به ورتلو او هغه مشرکینو له او هغه کافرانو له به پیغام ورکو چا چې دین نه منو ها بشکه او هغې به ورته سختۍ هم ورکولې تکلیفونه به هم ورکول او د هغې باوجود د خپل مقصد نه د خپل مرام نه او د خپلې لارې نه دوی نه اوړېدل ان تر دې چې هجرتونه یې پکې کړي دي او د دغه هجرتونو تکلیفونه یې برداشت کړي دي زغملي دي خو د دغه ټول هر څه باوجود د خپل کار او د خپل مقصد نه اوړېدلي نه دي نه جي بالکل نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دومره مجاهده کول 3 کاله وکړه ژوند دی بالکل نو دې کې مطلب چې مونږ به دا یو څو کاله به تللی کو 30 کاله به تللی کو ځکه چې کله پیغمبري راتلنو 40 کاله عمر ودی بشکه د 40 کاله عمر پورې چې دیو کم عادتونه او کم سونه هغه ټول خاصیتونه په دیو کې موجود کم چې د پیغمبرانو خاصي بشکه او چې کله نه پیغمبري نازله شو دا غینه پس دیو باقاعده کار شروع کړو دا باقاعده کار د مجاهده چې دا پاغي کو سره حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ټول بیبیانه ور سره پکې ډېر په ځای کې مضبوط کردار کې شامل وي نو دغه چار چاپیره چې دیو کوم کردارونه او پای کې خاص کر د دوی د کور خلک ماشومان او زنانه باول راواخلو بیا برستو دیو دوستانو د دیو بلګرو ته د دیو گاونډیانو ته خپل خلکو ته زو نو د دیو د بیبیانو او د ماشومانو سره څنګه راشه درشو کله کور کېدو مننه جی دا کوم ګورو کنه مونږ ته د سیرت په کتابونو کې بار دا ذکر کیږي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه څنګه موږ د رحمت دا لفظ راواخستو او دا د هر چا د پاره دی نو دا په زنانو باندې هم دغه مهرباني او شفقت د حد نه زیات دی که وګورو په وړمبي مقام کې دی د یوې مور بچی دی لکه مور لري چونکې پلار خو د دوی د پیدایش نه مخکې وفات شوی دی مور د دوی چې کوم دی د پیدایش نه وروسته وه خو د هغې په مینه کې د دې حد ته رسیږي چې مونږ تاسو له درس راکوي چې که چا د مور خدمت وکړو چا د مور سره مینه وکړه چا د مور سره اخلاص وکړو حتی دا چې مور او پلار ته یې اوف قدرم ونه کړو نو د دې خلکو دپاره د مور په خپو کې جنت دی نو که دې ته اوس وګورو د جنت حصول په عمل باندې او په کردار باندې ډېر ګران دی دا به د الله په فضل کېږي خو که د مور خدمت وشي و د هغو گفت دی نو دغه گفت چې کوم دی دا د دې با خدای پاک چې کوم دی رنګ راوړي او دغه چې کوم دی دا به یعنی دا خبره رښتیا کېږي چې د مور د خپو لاندې جنت دی او هغه صله به مونږ تاسو ته چې چا د مور خدمت کړی وي نو دا یې مور له عزت ورکړو د یوې زنانه په حیثیت باندې بیا د هغه لورانې چې کوم دي دا وخت کې معاشره چې کومه د عربو ده ټولو خلکو ته چا چې سیرت لوستی دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلامي تاریخ یې لوستی دی نو دا به ورته پته وي چې عربو به ژوندی لوڼه ښخولي او د هغې بلا ډېرې کیسې دي خو رحمت للعالمین چې راځي نو بیا لور له هم داسې یو مقام ورکوي چې حد به تمام دی هغه دوه مشرانې لورانې او بله کشره چې کوم دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې کیسې که مونږ وګورو د هغې راتګ د هغې له برخه ورکول د هغې سره حسن سلوک کول د هغې په غم خادی کې شریکېدل د هغو د جذباتو احساس کول د هغې له درناوی ورکول د واده نه مخکې هم د هغې سره مینه کول په سینه باندې لوبول یا چې کوم دی بیا د هغې بچي پیدا کېږي حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه امام حسین رضی الله تعالی عنه د هغو سره چې کومه مینه ده حتی د لمانځه په وخت کې د مبارک په اوږو باندې سورېږي خو دی ورته شفقت کوي بیا دا د خپل خاندان نه علاوه هم چې کوم دی په معاشره کې لکه وایي چې ماشومان مشغولېدل و د یو ماشوم پکې پلار وفات شوی و او د یو سړي زوی ورک و چا ورته وایي چې یاره ستا هغه زوی چې کوم دی هلته د ماشومانو سره لوبې کوي نو هغه ډېر په منډه منډه روان و نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ګوره په داسې وخت کې به ته په دې ماشوم د بچي اواز نه کوې هسې نه چې دا یتیم ماشوم دا احساس وکړي چې یاره کاش چې د مام پلار وای او ما ته یې اواز کړی وای نو ته دا جذبات لږ کابو کا
نو دا لکه هغه یتیمانو دپاره. بالکل بیا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو واضح حدیث دی چې چا په ژوند کې د ماشومانو کفالت وکړو، د هغو په سر یې لاس راښکو، د هغو د حق حفاظت یې وکړو، دی به په جنت کې زما سره نږدې وي. هغه دوه ګوتې مبارکې چې ونیوې چې ما سره به داسې نږدې چې دغسې به د ما سره په جنت کې نږدې وي. نو دا د ماشومانو په سر ګوره د مونږ د تاسو خو طلب دا دی چې خدای پاک د مونږ نه رضا شي او جنت راکړي، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو عمل کې جنت پروت دی. چېرته د ماشومانو په صورت کې واضحه کوي، چېرته د زنانو په صورت کې. بېشک بیا جی تاسو ذکر وکړو د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه زیات بچي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی هغه والده و د بچو بچي ډیرو د هغې لورانې زمن ښه د هغې سره چې کومه مینه هغې له کوم عزت ورکول، بلکې په ژوند کې یعنی د هغې د وصال نه پس هم چې کوم دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار یادېده چې دې بیبي د ما سره په هغه سختو ژوند کې چې کوم دی چې کوم تکلیف وخو مکه معظمه کې و، کافرانو ورسره بایکاټ کړی و، دو په هغه شب ابي طالب کې چې کوم دی راغونډ شوي وو، یو ګوټ ته شوي وو د مکې. خو دغه بیبي وه چې دی به حوصله ورکوله او دی به ورته وایي چې خدای به خیر کړي او ته چې کوم دی د خدای ریښتونی پیغمبر یې او ستا د محنت به ثمر راوړي او ته به چې کوم دی کامیابېږي. نو دا بیا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ثابته شوې ده چې هغه به د دې بیبي احترام هم ډېر کولو، هغې عزت به هم کولو، بار بار به ویلم چې هغې ما سره په سختو حالاتو کې. او دا د سختو حالاتو چې کوم ملګری ده یقینا دا د خپلې بیبي که د هر چا مونږ دنیاوي مونږ په دې هغه کې وګورو نو داسې ښځه چې هغه ستا په سخته کې په کار شي او تا سره ملاتړ وي، ستا ملا یې مضبوطه کړي وي. نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا کردار و چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې حوصله ژوندۍ ساتلې وه. بیا د نورې بیبیانې دي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې خپل چې کوم دی د محباتو د اندروني ژوند کمې کیسې دي مونږ تاسو په علم کې راغلي دي، هغې له چې کوم عزت ورکړی دی. بیا چې کوم دی د ابو سفیان چې دا لور بیبي وه رضی الله تعالی عنه هغې دپاره چې کوم دی د حضور نبی یعنی د ده په بیبیانو کې چې کوم دی داسې څه کمی نه و چې د یوې سره انصاف کړی دی او د بلې سره نه یې کړی، نه ټولو سره انصاف کړی دی، ځکه چې دا د دو د شخصیت تقاضا وه. ښه په معاشره کې چې کومې د مونږ زنانه دي که مشرانې وي هغو له د مشر حیثیت هغو سره یې احترام کړی دی. لکه هغه وایي چې اشرف علي تانوي صاحب هم دا واقع لیکلې ده او ذکریا صاحب هم لیکلې ده چې یوه بوډۍ ښځه راغله حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي چې زه به جنت ته ځم که نه ځم. نو هغه ورته وفرمایل د هغه نه که نه چې یاره زړې ښځې به جنت له نه ځي، بوډېګانې به په جنت کې نه وي، بوډېګانې به په جنت کې نه وي. نو هغه ډېره خفه شوه او جړغونې شوه. نو حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا اواز وکړو چې نه جنت له به ځې خو ته به چې کوم دی که نه په ځوانه حیثیت به ځې. بلکل هلته به ټول ځوانان وي، هلته به ځوانان وي. نو هغه خوشحاله شوه. نو لکه د معاشرې د خلکو سره یم یا زنانه سره خصوصي نو هغې چې کوم دی په حیث د زنانه که مونږ راواخلو که هغه بیبي ده که هغه مور ده که هغه لور ده که هغه ورندار ده که هغه چاچي ده که هغه د کلي کور مشرانې ښځې دي نورې دي نو دوی له یو احترام ورکړی او نن هم مونږ په دې فخر کوو په اسلامي تعلیماتو یو کم مقام چې زنانو ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، اسلام ورکړی دی، شریعت مطهره ورکړی دی، دا نه په بله دنیا کې شته دی او نه په بل دین کې شته دی. واحد دغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي چې د ښځې له دومره لوی حیثیت ورکړی دی. پروفیسر تاثیر صاحب جی د دې نه علاوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور یاران ډېر مشهور دي، خواږه یاران او خواږه یاران چې دي دا بلکې خلک اکثر وایي چې کم سړي خواږه څلور دوستان نو ډېر خوشبخته بني آدم دی. نو د دې څلورو یارانو په حق لکه خبرو کوي دا یاران په ولې دومره مین وو؟ نو اکثر دا خبره کیږي چې حضرت
ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. د دې دوو سره لکه حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، د نیغ په نیغه اخی خانمو زمان دي او دا دوه چې کوم دی هغه سخر حیثیت لري، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. خود دې نه علاوه هغه د خاص ملګری دي. جی بالکل. اوس که موږ د دوی هغه ګورو که نه، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله دوی د مکې نه مدینې منورې ته ځي، نو حضرت ابوبکر صدیق په دې سخته مرحله کې هغه ته پته ده چې په دې کې د ژوند عمر کیسه ده پیښېدی شي، خو هغه د دوی سره ډاډه روان دی او زی ورسره غار سور کې چې کوم دی څه وخت تېری، هغه کیفیتونو نه هم تېرېږي، بیا مدینې منورې ته رسېږي، نو د هغه ایثار او جذبه دا اوس داسې یاران دي چې دا د اخلاص دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ که وګورو، هغه په خپله بستره مبارکه باندې خوب دپاره پرېږدي، ورته وایي چې ته به سهار راځې او چې کوم امانتونه ما سره د عربو خلکو ایښي دا به هغوی ته واپس کوې. نو دلته د هغه هم د ایثار او د قربانۍ مقام دی، هغه هم قرباني ورکوي، هغه هم د دې نه ځکه چې هغه هم په سختو حالاتو کې پاتې شو. دا دوه چې کوم صحابه کرام دي یا یاران دي، حضرت عمر فاروق صاحب، حضرت عثمان غنی صاحب، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په راتګ باندې د اسلام او د کفر فرق پیدا شو، په دو کې تفریق راغی. هغه علی الاعلان چې کوم د اذان حکم وکړو، توره راوایسته او دا اعلان یې وکړو چې نن نفس زه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صف کې یم، د غلام یا د یو ادنا خادم په صورت کې، او څوک مخې له راځي نو را دي شي، زه ورته ولاړ یم. نو هغه یو جلالي صحابي و، د هغه په شان کې جلال و، نو هغوی چې کومه قرباني ورکړه د اسلام دپاره، بیا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغه محبت چې د هغوی په شان مبارک کې د عمر فاروق په مخ کې چا خبره نه شوه کولی. دغسې علي صاحب چې کوم دی دا د تخلیې یارم دی، د خاص راز و نیاز یارم دی، او د ډېرې ګرانې لور خاوند دی، د زوم دی، د تره زویم دی، او د بچپن نه یې په ایمان راوړی دی. نو دغه د دوی هغه د ایثار د قربانۍ جذبه ده، د محبت جذبه ده، او بیا په دې محبت کې ډېر صحابه وو، خو دا د حد نه زیات په مینه کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قربانۍ کې شامل دي. نو په دې وجه دا چې کوم دی په تاریخ کې هم یاد دي، او هغه د الله تعالی حکم دی په قرآن پاک کې چې څوک د ما د محبوب ذکر کوي، څوک د ما د محبوب سره مینه کوي، نو دغه خلک زما محبوبان دي، دغه خلک ما ته خوښ دي، دغه خلک په ما باندې ګران دي. نو دغه هغه د دې مینه وه چې هغې تاریخ ژوندی ساتلې ده، او بیا د یو زړګي نه بل ته لار وي چې زما خوښ یې ستا به ولې به دې شمه. سبحان الله. نو دا مینه دو طرفه وه. جی بالکل. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې یارانو سره مینه وه، د دې یارانو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، او دا د دنیا د هر ازمایش نه پاکه وه. بېشک بېشک داسې ده پروفیسر صاحب چې محبتونه خو بس ظاهره دی دا یې جواب نشته، او هغه په بدل کې میلاویږي چې کله ته چا سره مینه وکړي نو هغوی به سره خامخا مینه کوي. اوس دا د زمونږ اورېدونکي چې دي هغه مسلسل لګیا دي، او مونږ سره د SMS په ذریعه او د فیسبوک په ذریعه مونږ ته خپل پیغامونه رالیږي. روح الله یم د مومندو نه وایي سرجي تاسو ته سلام، مینوالو ته پیغام دی. څه پیغام دی جی؟ پیغام مینوالو ته دا دی چې په نبی علیه السلام باندې درود شریف ووایه، او څومره ده خو ډېر ځله لیکلي چې ودرېږه څومره ځله درود شریف ووایه زه لټومه جی. دا دی وایي چې 100 ځله دې هر څوک ووایي. بېشکه نو که ویلی شي ډېره ښه خبره ده، خو د خوشحالۍ خبره ده. سلطان یم د پندونه، جناب تاسو ته او درون میلمه ته ډېره مینه او سلام.
وعلیکم السلام. زموږ ملما مونږ سره دی، ستاسو محبتونه او سلامونه او تمرسي او که تاسو په دغه موضوع باندې څه پوښتنه لرله نو هم به زموږ ملما صاحب حاضري. وایي چې پروګرام ډېر ښه دی، اورېدونکو ته سلام. دا د ښاغلي سلطان پیغام. محترم ډاکټر صاحب تاسو ته او ملمه ته هم سلوټ کوم او خوږو مینوالو ته سوای هم سلام کوم. لیونی هم تاسو سره ده محترمه. تاسو ته لیونی ته شعرونه ووایئ، شعرونه ته شاعري وکئ چې الفاظ لیونی وي. هو نو بس دې حالاتو لیونی کړم، څه تا لیونی ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی بیبي. الله دې روغه کا. د فیسبوک په لیکه باندې شکیب خان وایي چې السلام علیکم. تاثیر افریدي صاحب ته هم سلامونه. وعلیکم سلام. آصف نواب بابو سپیشل سلامونه کوي. او آرجه صابر د بالا غړی سلامونه، نیکی هیلې او احترامات ومنئ. جواد جانی وایي چې بلدجی جاوید جانی سری کړي پوی په نشوم. شهریار یوسفزی آرجه وایي چې سلامونه مې قبول کړه او په خیر رالی. ټولو مینوالو ته هم سلامونه. الله خوشحال لره. پروفیسر صاحب داسې ده چې که مو خوښی د فیسبوک ملګرو نه به هم اجازه تخلو او دمه به لږه کوو، د هغې نه پس به بیا مونږ راځو د ملګرو ټلیفونونه به اخلو چې هغې څه پوښتنې لري او یا خپل کلامونه وړاندې کوي. نو زمونږ دا برخه چې ده دا پای ته رسي. د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نه زمونږ خپرونه جاري ده. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی مونږ سره دی. د هغې نه تاسو د هغې د ژوند په حقله هم تپوس کولی شئ او د نننو موضوعاتو په حقله هم تپوس کولی شئ. دغه دی لاړو او دا دی رالو.